الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه ما يشاء من يشاء. نمورونو ستاسو دا راتګ دلته د الله یو احسان دی په تاسو چې موږ او تاسو یې د ځایله په دې راجمع کړي چې د قرآن او سنت خدمت به څنګه وکړو. خو د قرآن او سنت د خدمت نه مخکې موږ له دا پېژندل پکار دي چې موږ څوک یو، زموږ څه حیثیت دی. اول د خپل ځان پېژندل چې زه یو مسلمان یم، یو مؤمن یم او په دې تنظیم کې یم چې د قرآن او سنت دعوت چلی. نو کله چې موږ او تاسو ځان وپېژنو نو بیا د خپل ځان مسؤلیت پېژندل پکار دي چې زما په دې تنظیم کې څه مسؤلیت دی، ما له څه کول پکار دي. زه چې کوم کار او کردار کوم دا د قرآن او سنت په ګټه دي او که په نقصان دي. چې یو رکن د تنظیم دا نه پېژني چې زما دا خبره د قرآن او سنت په فایده کې ده او که په نقصان کې ده، نو هغه له خبرې کول څه پکار دي. دا کومه خبره چې ما ته ناظم صاحب حواله کړې ده ډېر لوی مسؤلیت په غاړه دی. خو زه به د کم علم په حیثیت باندې تاسو ته دا ووایم چې قرآن او سنت موږ او تاسو له یو پایه مقرر کړې ده چې په دې پایه کې به اوسېږي. دا همیشه دپاره چې موږ او تاسو چې کوم دی په حیثیت د یو عساکر یو، فوجي په خپل اختیار کې نه وي. فوجي همیشه دپاره د قائد د مشر په اختیار کې چې هغه کوم ځای ته غورځوي نو هلته دی غورځوي. موږ او تاسو له دا یو اهمه خبره ده چې قرآن او سنت موږ او تاسو ته څه ښیي. لکه قرآن دا وایي چې دا کوم دین ما تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما اوحی الیک چې کوم ما تا ته ویلی دی دا یو ظاهر دین دی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي اوحینا الیک. نو دا لار چې ما تا ته کومه ښکاره کړې ده په دې لاره به ځې. دا ځان له ستا هم نه ده، د ټولو انبیاو او بیا هغه لوی لوی انبیا علیه الصلاة والسلام د هغوی اظهار کوي. ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام. خو د نهایت کې دا ورته وایي چې لا تفرقوا، په دې کې به تاسو اختلاف نه کوئ. دا مسائل ډېر لوی مسائل دي، یو خلاف دی یو اختلاف دی. الله په خپل کتاب کې په ډېرو ځایونو کې د دې منع کوي چې اختلاف به نه کوئ، لیکن خلاف جایز دی او خلاف کول لکه زموږ فقه کې د دې ډېر مثالونه دي. خلافا لزفر، خلافا لفلان محمد و احمد، دا یو جایزه مسله ده، لیکن اختلاف نه دي کول پکار. لیکن موږ او تاسو زموږ ارکانو اوس دا یو اختلافي مسله جوړه کړې ده، د خلاف په ځای اختلاف شروع کړی دی او د اختلاف نه په عوض د دې چې هغه اصلي مسله چې کوم زموږ او ستاسو په غاړه ده چې د قرآن او سنت خدمت دی، هغه زموږ نه دا اختلافي مسایل پاتې کوي. د دې آخر کې فلذلک فدعوا، د دې مسلې دپاره چې الله څوک مقرر کړي دي نو هغوی به خپل دعوت چلوي. نو موږ او تاسو له خپل دعوت چې کوم دی قرآن او سنت. باقي دی وخت کې چې کوم دی لکه کوم مسایل چې زموږ او ستاسو په مخ را روان دي د کفر او د اسلام یو جنگ روان دی،
نو په دې جنگ کې مونږ او تاسو صرف څه کار دی الدعاء الى الله سبحانه وتعالى مونږ خپل رب ته دعا کوو چې الله اسلام له بری ورکړي او کافر تباہ او برباد کړي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی جوامع کې راځي چې اذا رأيت الناس کله چې ته خلک وینې او د هغې څه شي لوزونه بالکل ختم شوي اذا رأيت الناس او معنا دا چې د هغې لوز ختم شوی او حفت اماناتهم د امانت باره کې بالکل ارسې ختم امانت بالکل څوک ورته تعلق نظر نه کوي نو دغه وخت کې او داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوته مسجد عهود معنا ارسې ګډوډ شوي لوز یې نه زمونږ د مولانو لوز دی یاره د قرآن و سنت کې به زما ملمت څه شي د خدمت کې ولې مونږ ته د دې اهمیت څه پته نه لګي دا نه وایي چې یاره ما لوز کړی دی چې زه به قرآن و سنت خدمت ته حاضرېږم او دې ته نه حاضرېږي نو مزجت عهودهم لوز یې بالکل ګډوډ شوی وحفت اماناتهم دارنګې امانت دا مونږ تاسو سره دا یو امانت دی دا دعوت الی الله کتاب الله و سنت رسول الله یو لوی امانت دی دا زموږ ستاسو په نس بالکل ختم شوی دی په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې داسې وخت راشي نو تاسو به څه کوئ امسک لسانک والزم بیتک داسې وخت کې به تاسو خپله ژبه نیسئ هېڅ پیسه به سړی نه کافر کوئ هېڅ پیسه به سړی د دین نه وباسئ او که دې ځای له راتګ در باندې سخت لګي نو الزم بیتک بیا کور کې کښېنه او دارنګې خپل هغه کوم شی چې تا پورې اړه لري هغه دعوت الله دی نو هغه کوه او د نورو د پوچو ردو نه ځان وساتئ زما ورونو وخت داسې دی چې لکه زموږ او ستاسو دا تورات چې کوم کافرو جوړ کړی چې په دې کې څه راشي نو په دې باندې لګېستی چې پلاني دا وویل پلاني دا وویل موږ له مخکې لکه غلام رحیم صاحب دا خبره وکړه چې پلاني مولانا خبره کړې ده او دغه صفت یې کړی دی عاصم منیر نو زه دله په کار څه دي چې د عاصم منیر صفت کوي د کار څه دی د کار خو که دی مسلمان یو دعوت الله دی وکړي که نه نو بس بیا دې د هغه سره شي مونږ او تاسو له دا په کار دي چې مونږ صرف خپل قرآن او سنت خلکو ته ورسوو او قرآن کې د دې ډېر ځای په ځای راځي ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ته د دې په اس دین دی سره نه دارنګې ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلافات مه جوړوئ او خلاف ستا رایه په دې مسله کې دا ده زما رایه دا ده چې کومه ښه یا به اخلو کومه چې خرابه یې وپرېږدو زما ورونو خبرې نه اوږدوم خو د دې شیانو نه مونږ او تاسو له تجنب پکار دی دا په دې لوبه کې مونږ او تاسو له ګډېدل نه دي پکار چې موبایل کې دا راله موبایل کې دا راله او زما چې څومره رایه ده نه دې موبایل نه ځان وساتئ خپل کتاب سره کار ولرئ قرآن و سنت سره ځکه چې زمونږ او ستاسو فلذلک فدعوا کله چې دا دین مونږ ته الله مقرر کړی دی مونږ له را کړی دی نو مونږ له دې په کار دا دی چې دې طرف ته دعوت ورکړو چې قرآن و سنت څه وایي مونږ زمونږ خپلو ملګرو له دا په کار دی چې دې مسلې ته توجه وکړي چې مونږ څنګه کولی شو چې د قرآن و سنت خدمت وکړو زمونږ مرکز دی زمونږ امیر دی او د هغه سره د یو ځای کېدو تلزمو جماعت کله چې فتنې داسې ډېر تلزمو جماعت المسلمین او امام
د خپل امام سره د خپل قائد سره په دې مسله کې یو ځایواله د هغه سره تعاون کول په دې مسله کې وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نو مرګري به خبرې کوي زما دغه لږې خبرې چې د دې وخت د فتنو نه ځان وساتئ او اهمه مسله چې زموږ استاد کومه ده د دې فائدہ دنیا او آخرت. الله دې زموږ استاد په جوړه کې خیر او برکت واچي او الله دې وکړي چې زموږ د همیشه لپاره د مینه محبت او دا خدمت چې د قرآن او سنت د خدمت لپاره موږ ته ذکر راوړنی آباد او همیشه ولري. الله موږ جوړ لره او الله دې وکړي چې زموږ استاد د اخبار قبول او منظور وګرځي. وصلی الله علی خیر.